نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم منگو تاسو دا قرآن کریم پدویم ځل باندې د تفسیر د اختتام نه بعد د الله رب العالمین په فضل احسان سره پدریم ځل باندې د درس اولنې ورځ دا قرآن کریم د رب العالمین آسمانی اخیرنی کتاب کټول عمر بغیر څه قسمه وقفې څوک د دې خدمت وکړي نو د دې حق نه ادا کړي الله رب العالمین د انسانیت د هدایت دپاره د قیامت پورې چې څومره انسانان راځي اخیرنی کتاب اخیرنی نبی اخیرنی امت تا قرآن مجید راولېږو د دې قرآن کریم حقونه ډېر دي مختصرا حق د قرآن کریم اولنې په دې باندې ایمان راوړل دویم حق د قرآن کریم تلاوت کول دریم حق د قرآن کریم علم زده کول څلورم حق د قرآن کریم مطابق عمل کول او پنځم حق د قرآن کریم قانون نافذ کول دا مختصرا د قرآن کریم پنځه حقونه اولنی حق من او تاسو ایمان د قرآن کریم متعلق سبولد قرآن مجید د الله پاک کلام او خبرې اللہ پاک پا نبی علیہ السلام باندی پا درویش کالا کے نازل کردی اللہ رب العالمین دا قرآن کریم دا حفاظت ذمہ داری پا خپل اخستے او دا قرآن مجید دا قیامت پوری دا بمحفوظ ہوئی دا قرآن کریم الفاظ او معنی دا دوارا بمحفوظ ہوئی دیکھی نوس الفاظ کی تحریف سو کولی شی او نصف معنا کی تحریف کولی شی دا قرآن کریم چه سنگ اللہ پاک نازل کردی دی آغا شان زمان اوستاس و مخت موجود دی پدی کی دا یو زبر زیر کمی زیادی کول یا د کمی زیادی عقیده ساتل دا صحیح ندی سنگچ اللہ رب العالمین قرآن مختل چه قیامت پوری بدا انسانان دا قرآن وی پدی قرآن کریم بجن تیری اغشان با اللہ پاک دا ساتی اسے ہم ساتل قرآن کریم تلاوت کول دا اللہ رب العالمین رضا حاصل ول قرآن کریم دیر سپاری قرآن کریم اغا قرآن کریم تاست مغیط موجود دی کم چھ اللہ پا نبی علیہ السلام نازل کرد دیکھی نہ چاکا میں کڑی دی او نہ بپکی سوک اوکی او نہ پکی زیادی چا کڑی دی او نہ بپکی زیادی اوکی پا دنیا کی بعض خلق تاسشتا چا غبی ایمان خلق دی اغوی دا قرآن کریم نم گڑی گڑی وی دی کہ سب قرآن کریم صحابوں پٹ کڑی دا خبر داغی دا بی ایمان علامہ نا
قرآن کریم طالبان اولنی صحابو نبی علیہ السلام استازو استاد چې کوم سبق شاگردانو ته ښیي او نیکان او تابعدار او امانتدار شاگردان وي چې د هغې صفت قرآن خپله کړي نو هغې په دې کې کمې زیاتي سوچ هم نشي دا خبره د هغې د بې ایمانۍ قرآن کریم د الله رب العالمین د طرف نه په وحی سره نازل شوی نو په دې ځای کې موږ او تاسو دا زده کوو چې دا قرآن کریم الله رب العالمین نازل کو موږ او تاسو په ایمان راوړو او په دې د الله پاک شکریا ادا کو الحمدلله چې الله موږ او تاسو ته قرآن نازل کړی هغه قرآن کریم چې رب العالمین دنیا ته درالېږلو نه وړاندې خپله د دې تلاوت وکړو نو فرشتو ووي چې خوش قسمته دي هغه خلک چې هغې ته به دا قرآن نازلېږي هغې به وایي هغې به زده کوي هغې به په خپلو سینو کې محفوظ کوي د هغه قرآن مجید قرآن مجید د رب العالمین د هغه کتاب دی چې د دې نازلول الله پاک وپیری کړي دا هغه کتاب او قرآن کریم د رب العالمین آسمانی اخیرنی هغه کتاب دی چې د مخکنو 103 کتابونو د ټولو دپاره دا ناسخ دی دا کامل دی د هغې نه غټ دی جامع دی څه کمې کوتاهي دي پرېښودلې نه دي د دې نه وړاندې 100 صحیفې او 3 آسماني کتابونه نور نازل شوي 100 صحیفو کې 50 په شیس علیه السلام 10 په ادریس علیه السلام 10 په ابراهیم علیه السلام او 10 په موسی علیه السلام الله پاک نازل کړي 3 غټ کتابونه آسماني تورات په موسی علیه السلام انجیل په عیسی علیه السلام او زبور په حضرت داود علیہ السلام الله نازل کړو لیکن هغه کتابونه د هغه زمانه د پارو چې کوم وخت کې داخله بیا چې کله قرآن مجید الله پاک نازل کړو دی کې خپل اعلان موجود دی چې هدل للناس دا د ټول انسانیت د پاره د هدایت کتاب رب العالمین د پاره راضی رب الناس نبی علیہ السلام د پار راضی کافتا للناس او د قرآن کریم د پار راضی هدل للناس هغه د ټولو رب العالمین د ټولو انسانانو رب نبی علیہ السلام د قیامت پورې د ټولو انسانانو پیغمبر او قرآن کریم د قیامت پورې د ټولو انسانانو د هدایت کتاب دا کتاب موږ او تاسو ته میلو موږ او تاسو ډیر خوش قسمت خلک چې الله پاک موږ تاسو خپل قرآن کریم سبق تکینول او دا قرآن کریم اوریدل ثواب ویل ثواب قتل ورته ثواب راغشتل ثواب عمل کول په ثواب خدمت کول ثواب ټول ثواب او قرآن کریم کې الله پاک خپل فرمایي چې دا قرآن کریم دا د برکت کتاب نو برکت هم پکې شته ثواب هم پکې شته خوند هم پکې شته د الله رضا هم پکې شته او جنت هم پکې شته دا کتاب قرآن مجید دی قرآن کریم آسان هم دی او ګران آسان دومره دی چې ماشوم خبرې شروع کړي نو هغې زده کولی شي ورکوټي ماشوم دا زده کولی او ګران دومره دی چې د قیامت پورې څومره انسانان راشي د دې خزانه حاصلولې ټوله نشي چې دې کې څومره خزانه ده دومره ګران دی چې څومره خلک قیامت پورې راځي د دې د علوم احاطه نشي کولی چې دې کې څومره ملغلرې پرتې سمندر د عالم راځي ملغلرې راوباسي دنیا کې وخت تیری وفات کیږي بل راځي هغه کوشش کوي دا د قیامت پورې به دا سلسله جاری دا تر اوسه پورې څوک دعوه نشي کولی چې د قرآن کریم ټولې خزانې ما حاصل کړي نشي حاصل دا د رب العالمین علم د الله صفت دی نو د الله صفت هغه غیر متناهي انتها یې نشته
او دا قرآن کریم چې د رب العالمین اسمانی اخیرنی د هدایت کتاب دی، واحد کتاب دی چې په اصلي شکل صورت کې ملاوي. تورات، انجیل، زبور، صحیفه د یو کتاب د قرآن نه علاوه اصلي شکل صورت نشتا. خو قرآن کریم چې څنګه او مغه شان دی، یو زبر پکې څوک نشي غلطولی، یو زیر، یو نقطه، یو ټکی پکې څوک نشي بدلولی، غلطولی پکې څوک نشي، ځکه الله پاک یې حفاظت کړی. او واحد په دنیا کې قرآن کریم دی چې د مسلمانانو په سینو کې ځای نیسي. آسماني کتابونو کې بل کتاب داسې نشته چې څوک یاد کړي. په ټول دنیا کې د ټولو نه زیات تلاوت چې د کوم کتاب کېږي قرآن دی صرف. او په ټول دنیا کې د ټولو نه زیات خلکو چې یاد کړي دا قرآن. انسانیت په تاریخ کې دونه خلکو بل کتاب نه دی یاد کړي. څومره خلکو چې قرآن یاد کو دا به یادوي، دا خلک راځي دا یادوي، وفات کېږي نور راځي دا یادوي، خو سینې په دې باندې هر سړی خپله منور کوي. د دې قرآن کریم په صحیح سبانه چې د چا سینا منور نی، نبی علیہ السلام فرمای دغه کور په شان د شار او د غیر آباد کور چې قرآن پکې نی، سن سم چې چاته یاد سینې په آباد، خو چې سم پکې د قرآن انسانی هغه ته نبی علیہ السلام فرمای شار کو. دا قرآن کریم زمون او تاسو د جون کتاب، منګ او تاسو دنیا لډیر وخت ورکو، سار شي، ماښام شي، ماخوتن شي، شپه شي، هر ټیم د دنیا، خو کم از کم د خپل قرآن کریم ته وګورو چې دی کې صرف آیا صرف دا تلاوت دی که نه دی نه پکې ملغلرې دنده شته. نو موږ ډېر کمزوري، ډېر ناپوهه، د قرآن کریم نه ډېر ناخبر او جاهلان یو. خو خپل کوشش خو به وکړو، دومره خو به وکړو چې دی کې څه دي څه لږ لږ خو به یو دانه خو به ترې اوچته وکړو. لکه مثال په کروڑونو دانې دي، نو کروڑونه موږ نشو راغشتی، یو خو به ترې راغشي. دومره خو به وکړو چې دا قرآن کریم په قیامت کې د موږ دپاره په هغه بېکاره خلکو کې ګواهي ورکړي چې یا الله دې هم لږ لږ راغستی. نور خو خلکو ډېر جلدونه ورکړي. قرآن کریم به نبی علیہ السلام فرمایي په قیامت کې د رب العالمین په دربار کې جګړه کوي د خپل ویونکو عمل کوونکو لپاره. نو موږ خو ډېر بېکاره اهل خو نه یو، خو کم از کم اخیرنو کې خو به مو واچي هغې ته کم از کم ځان برابر کو، د روزانه په معمول په دې درس کې شرکت وکړو. دا زموږ استاد دپاره ذریعه د آخرت د نجات وګرځي. دا دنیا چې څومره سکو دی کې زموږ د کار څیزونه ډېر کم دي، د کار چې زموږ دین دی او د دین بنیاد او مرکز هغه قرآن المجید دی. الله رب العالمین دی زموږ استاسو دا شروع او ابتدا بابرکت کی. مزید به لږ لږ انشاءالله وایو، او چې کله اذان کیږي تاسو کوشش کی اذان له فوراً ځان لا رسوي. اذان نه بعد 10 منټه سبق به وایو، لږ لږ به وایو، او چې کم از کم څه انشاءالله زده کو. اخرت ته ځان له څه توښه کیږدو، سبا به عملنامې کې دا پړقېږي، دا پړقېږي نیک اعمال، دا پکې انشاءالله پړقېږي د الله په دربار کې. او په دې قیمتي وخت او په دې سبق به موږ او تاسو خوشحاله یو، نو د موقع نه انشاءالله فایده واخلو او روزانه دې درس کې شرکت وکړو. الله پاک نه غواړو چې الله پاک موږ او تاسو ټولو ته د ژوند تر اخرنۍ سلګۍ پورې د قرآن او د دین د خدمت سره د اخلاص او سره د قبولیت توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین.